وسلم فرمایي من فطر صائما كان له مثل اجره غیر انه لا ينقص من اجره شيئا. نبی مهربان صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله تاسو په معاشره کې اوسېږئ کنه، په معاشره کې اسلام موږ تاسو ته د مساوات درس راکوي. اسلام موږ تاسو ته د برادرۍ او د شفقت او د محبت درس راکوي. او خاص کر په دې میاشت کې بیا نبی مهربان صلی الله علیه وسلم په دې خبره باندې موږ تاسو ته زور راکړی دی چې صدقات ورکړئ. ځکه حدیث کې راځي وایي چې نبی مهربان صلی الله علیه وسلم کان اجود الناس. نبی مهربان صلی الله علیه وسلم په دې مخلوقاتو کې د ټولو نه سخی انسانو. وکان اجود ما یکون فی رمضان. او نبی مهربان صلی الله علیه وسلم په دې رمضان المبارک کې ډیر زیات صدقات ورکول، خلکو سره به د شفقت معامله کول، د رحمت معامله به کوله. او بیا نبی مهربان صلی الله علیه وسلم فرمایي و چې کوم انسان په دې میاشت کې په خپل یو غلام باندې، په خپل یو نوکر باندې، په آفیس بوای یا دغه شانتي بل د هغې سره په جاب باندې یو انسان دی او دا د هغې نه مشر دی او د هغې نه په کټګري او د هغې نه په درجه کې اوچت دی، دې انسان په دغه خپل ماتحت باندې نرمي وکړه، شفقت یې پرې وکړو، نو الله رب العالمین به د قیامت په ورځ د دې انسان سره د شفقت او د رحمت معامله وکړي. نو په دې حدیث کې نبی مهربان صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي چې چا ته روژه ماتې ورکړو، الله رب العالمین به دې انسان ته دومره اجر ورکړي لکه څومره چې دې صائم او دې روژهدار انسان ته ورکړو. صحابه وایي د الله رسوله زموږ دومره وس نه رسي چې موږ چاته روژه ماتې ورکړو او هغه ته روټۍ ورکړو. نبی مهربان صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل وایي خفه کېږئ مه، وایي دا ضروري نه ده چې ته چاته پوره خوراک ورکړې، بلکې د خپل وس مطابق چې ستا څومره وس کېږي، حتی چې یو کجوره ولینئ یا یو ګیلاس اوبه ولینئ، ستا په رزق باندې او ستا په مال باندې یو انسان روژه ماته کړه، الله رب العالمین به تعالی د هغې عمره اجر درکړي. خپل په ګاونډ کې، په خپل خوا او شا په معاشره کې تاسو نظر واچوئ. داسې ډېر خلک شته دی چې ستا په دسترخوان باندې به 4-5 قسمه خوراکونه دا به پراته وي، ستا به طبیعت ته نه کېږي او هغه خوراکونه به پراته وي. دغه رنګې ستا به زړه نه غواړي چې زه شروع او سټارټینګ د کوم ځای نه واخلم. دومره ډېر زیات خوراکونه به وي، فروټ به وي، خو لیکن ستا په ګاونډ کې به ډېر خلک داسې چې د هغوی به سالن نه وي، هغوی به د اوبو سره روټۍ خوري او د هغوی د پریشانۍ او د هغوی د خفګان به یو الله رب العالمین ته اندازې. نو چې تا داسې یو انسان له روژه ماتې ورکړو نو یقینا الله رب العالمین مغفرت بیا به ستا او د الله رب العالمین د مغفرت په منځ کې دومره فاصله نه وي. امید دی او غالب امید به دا وي چې الله رب العالمین به د دې په وجه باندې تا وبخي. ځکه په دې میاشت کې موږ او تاسو د الله رب العالمین د مغفرت دعاګانې کوو او د الله رب العالمین د مغفرت غواړو. نو چې په داسې مرحله کې ته د یو غریب سره، د یو بېوسه او بېکسه سره ته امداد وکړې، الله رب العالمین به انشاءالله تا ته مغفرت کوي.